الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تعالى في مقام آخر: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیر قابل قدر، ډیرو غیرتمندو مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، د رمضان مبارک د میاشتې 12 یعنی 20 ورځې تقریبا هغه په ختمېدو دي. آخري اوقات دي. د دینه بعد آخري 10 بیا شروع کیږي. کمه ته چې
د نجات عشره ویل کیږي. په دې کې الله رب العزت د دې امت مسلمانانو ته د جهنم نه نجات ورکړي. ادي وجنه زیات کوشش پکار دی دعاګانو اهتمام کی. اللهم اجرنی من النار. کدا نشو ویلو پښتو کې وایو یا الله جهنم د اور نه نجات راکړي. الله دې موږ ته ټول د جهنم نه وساتي. محترمو بیا په دې آخري عشره کې دې ته الله رب ډېر لوی مقام ورکړی دی. د غونډې د رمضان د میاشتې د عظمت او قدر چې دی دا د آخرنۍ عشرې په وجه باندې دی. ځکه آخري عشره کې داس یو شپه راځي کوم د چې لیلة القدر ویل کېږي. اللہ رب قرآن کے فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ رب شاہ فرمائی چې مونږ د قدر پشپ باندې مطلب په لیلۃ القدر باندې مونږ قرآن نازل کړی دی. په یو ځای چې الله رب العزت قرآن نازل کړی دی دنیایي اسمان ته، دا په یو شپه کې نازل شوی دی. بیا د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د رسالت نه بعد چې څومره جون تیر شوی دی تقریبا 23 سال زندگی پدې کې بیا وقتاً په وقتاً د ضرورت مطابق یو آیات دو آیات یو صورت لږ او ډیر بیا نازل شوی دی. خو په لومبي ځل په یو ځای چې د الله رب د طرف نه نازل شوی دنیایي اسمان ته هغه په لیلة القدر باندې نازل شوی دومره لوی مقام الله دې شپې ته ورکړی دی. محترمو د لیلة القدر د شپې د دې ډېر لوی قدر دی. دا ډېر د قدر شپه ده، ډیر د عزت شپه ده، ډیر د نیکو د ثوابونو شپه ده. الله رب العزت شاه فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. ای بنده تا ته څه پته چې دا شب قدر څه شی دی؟ ته دې څه خبرې چې دا څومره لوی ثوابونو والا، څومره لوی شان والا، څومره لوی مرتبه والا شپه ده. وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. الله فرمائی دا هغه شپه ده چې د کم د 1000 میاشتو نه بهتر ده. برابر هم نه دی ویلی بلکې بهتر ویلی. من 1000 شهر خیر من 1000 شهر. د دین تقریبا 83 سال زندگی جوړیږي. د یوې شپې عبادت، د یوې شپې اجر او ثواب دا د 1000 میاشتو نه زیات بهتر دی. محترم دا شپه کله ده؟ دومره لوی مقام دی، دومره لوی د الله په دربار کې دی، دومره قدر دی. د نیکو پکې دومره لوی الله ډېر نیکۍ ورکوي. د 1000 میاشتو نه زیات اجر الله ورکوي په دې کې عبادت باندې. نو محترمو دا کومه شپه ده؟ احادیث مبارکو کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه منقول دي چې دا شپه دا د آخري عشرې په طاق شپو کی تلاش کے. طاق شپې 21واں شپه، 23واں شپه، 25واں، 25مه، 20مه، یو کم درشمه. دا هغه شپې دي کومه چې په کومه کې د لیلة القدر امکانات زیات دي. محترمو
په دې کې یو عمل داسې دی چې هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه قولا او فعلا نقل دی. مور بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با پا ہر رمضان کی آخری عشرہ دا اعتکاف کو. بیا فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو بیا بد دی امت بیانو دغرنگی دی امت نور صحابہ کرامو مسلمانانو به اعتکاف اهتمام کو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د میاشت د اول نه یو پیرا اعتکاف کړی دی. لومبه لس ورځې اعتکاف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کړی. فرمائی چې لس ورځې عشره تیره شوه د خیمې نه سر را بهر که او ارشاد یې وفرمایه چې ای صحابه کرامو ما د لیلة القدر د شپې تلاش کو په یو لومبو لسو ورځو کې راته میلاو نه شوه. اوس په آخرنو کې شلو ورځو کې به تلاش کو. نو که چا خوښی ما سره کینې د دې په تلاش کې دې ثواب د حاصلولو دپاره د الله د رضا کولو دپاره په دې نیت باندې ما سره کینې. باید صحابه کرامو سره کیم ناسته. بیا چې کله دغه نور لس ورځې هم پوره شوې مطلب شل ورځې برابر شوې بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته بیا ترغیب ورکړي صحابه کرامو ته. صحابه کرامو ما د لیلة القدر تلاش وکړو په دې لومبو شلو ورځو کې میلاو نه شوه. دا به د آخرینو شلو لسو ورځو کې ده. چا خوښي ما سره اعتکاف کې کینې. بعض صحابه کرام نور هم کېناسته. محترم بیا په یو موقع باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم امت ته د لیلة القدر د شپې تعین ښوده چې دا کومه شپه ده. دی ورته ښودله الله ورته وښوده چې دا کومه شپه ده. هغه د خپل امت ته ښودل چې دا پلانکې شپه چې دا لیلة القدر دی. دا هغه شپه ده چې د کمې اجر او ثواب د 1000 میاشتو نه زیات دي. محترمو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د خیمې نه بهر راووته. صحابه کرام یې راوغوښتل. بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ما تاسو ته د لیلة القدر د شپې تعین کو. دا روز مې ته ټاکله چې دا شپه ده. خو دوه مسلمانان خپل منځ کې په جګړه باندې وو. څوک په جګړه وو؟ دوه مسلمانان خپل منځ کې په جګړه باندې وو. د هغې د نحوست د وجې نه زمانه د شپې د تعین هیر کړی شو. د یو خبره باندې سوچ لږ شانتي وکړو بیا مخکې خبره کوو. زمونږ په وړه وړه خبره باندې جګړې په وړه معمولی خبره باندې په کچو کچو خبرو باندې زمونږ جګړې چې هغه د سره اړو د جګړې قابل نه. پلار د زوی سره زوی د پلار سره ښځه د بیبي سره بیبي د ښځې سره ګاونډي د ګاونډي سره کلیوال د کلیوال سره په وړو وړو خبرو باندې جګړې کوو. دا جګړه دومره ده سپیره څیز دی چې دومره لوی اجر واله شپې د هغې تعین په دې باندې ختم کړی شو. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هیر کړی شو. اگر چې په دې کې ځان له یو راز دی دې کې ځان له یو راز شته خو د دې جګړې سپیرتوب هم ما ورته ته په دې حدیث نه ثابتېږي چې دا جګړه څومره سپیره عمل دی. دا جګړه هغه عمل دی په کم باندې چې شیطانان یو بل ته غاړې ورکوي په یو بل ته به خوشحالۍ کوي یو بل ته به شاباشي ورکوي. شاباش تا سم کارو. روایتو کې راځي ابلیس تخت لګولی په اوبو د پاسه باندې
او کارګزاري بیانوي اوري ټاک څه کړي دي. یو شیطان ته وي ته چړتلې وي څه دې وکړه، بل ته وي ته چړتلې وي څه دې وکړه، بل ته وي کارګزاري ته اوري. یو وایي چې ما پلانکې کار وکړو، بل وي ما ډنګرې کار وکړو. خپل خپل کارګزاري بیان کړي. ار یو ته وي کېنه کار دې کړی دی، توره دې وکړه. یو راپاسي صاحبه ما د ښځې خاوند منځ کې دو کسان ښځه خاونو په جګړه کړي. دا شیطان دا ابلیس د خپل تخ نه پاسي هغه ته ورته غاړه وځي. شاباش ته زما نر بچي، شاباش پملې وټه په ته نه نر زوی ته سړیتوب کار کې. ولې د ښځه خاوند د دو کسانو په جګړه باندې دو خاندانونو په جګړه شي. د ښځې مخپل وروڼه خویندې خانداني د سړی مخپل د طرفه د خاوند خپل خانداني وروڼه رشتہ داري چې جګړه راشي دو کسانو خپل منځ کې مرګونه هم پای کې به وشي. دا جنگ دومره خطرناک عمل دی محترمو. موږ تاسو په وړو وړو خبرو باندې جنگونه کوو، د دا کار وکړو د دا وکړو. قسم دې دومره بیکاره خبرې چې انسان په عقل کې نه راځي. په دې ملا څوک په یو بل پسې ډانګې ولور رالي په دې وړو وړو خبرو باندې. تاسو ابل په خپل گاوند کې لنډو لیدل د شګلګه اخواګه جی لګروسته به اخواګم روزه مې ده روزه ماته وکم بیا به روسته اخواګم او خطه به اوس اخواګي په یو بل ټوپه کې تمانچې راواغست دوب کسان به کې تاسو ته پته چې مړ دي. څومره د خفګان خبره ده، څومره د افسوس خبره ده. یا شګل اکسات ګنټه مخ کې اخواګه یا ګنټه روسته اخواګه په زید له داوه نه کوي، زید نه خوري، شګه د لزې نسخه کوي. شګه چې بس مکه پرتی ازې نور مزیدار شي، خاورت ختم شي، خټه تی ختم شي. اے محترمو عرض می دا کو چې مونږ څومره د غفلت جون اختیار کړ. سپیم په دومره وړو وړو خبرو جګړې نه کوي مړه. دا مونږ چې په څنګه وړو وړو خبرو جګړې شروع کړې دي. که سړی جګړه کوي او ته به یې جګړې نه کوم، یې جګړې نه کوم. د مسلمان شان دا دی چې یو کس تیزه خبره وکړي بل به ورته اوږه ښکته وړي. مونږ پښتانه دا خبره کوو روري خوري پسه کېږي په دلتوب وکېږي. دلتوب مطلب خپل اوږه به لکه ښکته وړئ چې هغه وایي زه سیر یم او ته یې زه دودړی یم، بیا خو نه کېږي. محترم وارد مې دا کو یو چې د جګړې په وجه باندې دومره لوی نقصان شوی دی. دوی مې دا خبره عرض کړه چې د دې شپې ډېر لوی قدر دی د الله په نسبت باندې. روایتو کې راځي د صورت په شان نزول کې مفسرین فرمایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې د مخکینی قومونو د عمرونو د عبادتو متعلق تذکره و فرمایله چې پلانکی قوم ته الله رب عزت 400 کال عمر ورکړو، پلانکی ته 1000 کال عمر ورکړو، پلانکی ته 200 کال عمر ورکړو. او آی قومونو دومره عبادتونه کړي دومره 100 کاله، 800 1000 کاله 1200 کاله عبادتونه کړي، د الله بندگی کړي. دا دیو زنانه متعلق راځي خپل پیغمبر لا یو زنانه را مخکینی قومونو کې وې دا الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ما ته دعا وکا دما اولاد چې پیدا شي چې بیا زر وفات شي. څومره وخت پس وفات کیږي؟ 300 کال پس وفات کیږي. 300 کال پس وفات شي. څومره 300 کال پس وفات کیږي. د الله د رسول ته وی یو امت را روان دی چې دا غي اوسطن عمر با 50 او 70 او یا کالی اوسطن عمر د چا په کشته 100 120 پي خو دا چرته ډیرو کم خلکو وي. اوسطن عمر چې راټول کې اوسط اونداش پیتا او یا کارنن سبا جوړیږي او دینم کم شوی دی چې خبرې کې په دیر شو کې او پادي 500 کې 500 نه وړي. نو عرض مدا کو محترمو ازنانه ډیر زیاده تعجب سره چې وی هو بیا ټول عمر په سجده پراته چې شپېته کال عمر یو حجره په سجده کې به تیرې نو
محترمو عرض مې دا کو چې خپل ځان ته لږ وګورو که نه څومره سجدې لګو عمر 80 کاله دی او مونځ کې ودرېدو توفیق هم نه میلاویږي دومره د بدبخت انسانان هم په دې میاشت کې الله داسې بدبختۍ نه مونږ ساتي چې د رمضان میاشت راشي دی بیا هم تهجدونه کوي هسې خو یې نه کوي خو چې رمضان میاشت راشي بیا هم توفیق میلاو نه شي تهجدو دا څومره د بدبختۍ علامت دی محترمو تهجد د سحر د اذان نه مخکې 2 رکاته 4 رکاته 6 رکاته 8 رکاته مخکې نفل کول دی تهجد وي محترم عرض مې دا کو چې مونږ او تاسو په دې شپه کې عبادات زیات وکړو جناب نبی کریم سلام د دې امت تذکره وکړه د مخکنو بیا صحابه کرام پای غمجن شو خپه شو چې وای دا دومره عمرونه نیک اعمال کړي دا خو زمونږ ډیر مخکې په نیکو اعمالو کې بلا عمرونه زندگی دا زمونږ خو لږ عمر دی بدی کې به مونږ ستورو وکړو فرمای صحابه کرام خپه شو مونږ په څه خپه کیږو چې پلانکی غټ کور جوړ کړي مونږ په دې خپه کیږو ها پلانکی په واده کې 3 ورځې روټه ورکړي مونږ په دې خپه کیږو پلانکی زویلا په مہر کې لستوري سونه لیکلي دا اگر چې ورکړي نه دا مونږ په دې خپه کیږو پلانکی زویلا یا لورلا د واده لپاره دومره تنظیم کړي مونږ په دې خپه کیږو دې ته خپه کیږو و ته ګوره پلانکی توره کړې ده دومره بلا پیسې ولا په کمره ولګولې دومره ډیر خرچې وکړه که نه مونږ به دې خپه کیږو که نه خپه کیږو که نه په بل څه خپه کیږو چا چې ډېر په دې رمضان کې ډېر تراوت ولاړې مونږ چې دا پسې خپه شوي چې بھائی اوهو د خو یو تراوه نه ده قضا کړی یو ختم کې یوه شپې نه ده قضا کړی په دې څوک هم به نه خپه شوي زم نه خپه کېږم ما کې هم دومره مونږ په خپل بعضې وخت کې دغه غم نه وي که خپه کېږو مونږ دنیا څیزونو ته خپه کېږو نو صحابه کرام خفه شو چې دا خو زمونږ په نیکو اعمالو کې ډېر مخکې تللي دي زمونږ په 80 اویا کاله کې به مونږ ستوره وکړو الله رب العزت د مؤمنانو صحابه کرامو د خفګان ته وکتل الله رب پوره صورت نازل کړ انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر دا داسې شپه ده چې دا د 1000 میاشتو نه زیاته بهتر ده او څومره بهتر ده الله ته معلومه ده برابر یې نه دي ویلي خیر من 1000 شهر بهتر ویلي دي برابر یې نه دي ویلي سواء یې نه ده ذکر کړی چې برابر ده د 1000 میاشتو نه بهتر ده کیدی شي د 2000 برابر ده او که د 6,000 برابر ده او که د لاګو میاشتو برابر ده دی الله ته پته ده خو د 1000 نه بهتر ده محترمو الله رب العزت دی امت ته دا تحفه ورکړې ده چې ته به یوې شپې عبادت وکړې د دې اجر به الله رب العزت د 1000 میاشتو نه زیات اجر الله درکړي د عبادت نو دا شپه به د لیلة القدر اخرنۍ شپې دي په دې کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمولات دا د اعتکاف د یو کال نه علاوه بعضو احادیث مبارکو کې ذکر دی یو کال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی اعتکاف نور بیا ټول کړی دی اعتکاف البته د اعتکاف د پاره نارینه او د پاره ځای دا مسجد دی هغه مسجد چې پای کې 15 وخت مونځ کیږي جمع سره 15 وخت مونځ پکې جمع سره نه کیږي دغه نه دی بیا پکار چې 15 وخت مونځ د جمع سره کیږي بعضې جماعتونه داسې هغه شړي پای کې مونځونه نه کیږي خیر دی که د جمعې مونځ پکې نه خیر دی هغه معتکف به د جمعې مانځله بل جماعت ته ځي صرف آخري ټیم له چې خطبه واوري او جمع وکړي او بیا به ډایرک راځي په لار به نه ایسارېږي محترمو نو اعتکاف په نارینه دا مسجد کې کوي او د زنانو دپاره د دوی به په جومات کې اعتکاف یو که به نه او اعتکاف کوي شي که نه شي کولی نو محترمو دا یو خبره یاد ساتئ د زنانو دپاره د اعتکاف
دا د دوی د کور د مانځه ځای دی کوم ځای کې چې زنانه مونځ کوي بعضو کورونو کې الله دې هغه خلک خوشحاله کړي چې کور کې د مانځه لپاره ځان له ځای مقرر کړي ابل زه مولانا صاحب ځان له کور جوړو نو ما ته یې ته راشه لږ وګوره که نه ما دا کومه کمره دا ټولې کمرو وی دا به د وړو کمرې دا به زمونږ کمرې دا د میلمه کمره شوه ما دا ورکوټ دی کمره چې کچه غونده کې مې دا پکې څه لپاره دا پکې د مانځه لپاره ځان له کمره ده په دې کې به صرف مونځ کوي ورسره اټیچ باترومونه دي په دې کې به ځان له مونځ کوي دا به د مانځه د تلاوت کمره به وي ذکر به پکې تلاوت به پکې دا د هغې دپاره ده او په کار هم داسې ده چې په کور کې یو ځای داسې پکاري چې په هغې کې انسان ځان له مونځ کوي که زنانۍ او که نارینه نفل مونځونه دې کوي تهجد دې پکې کوي ذکر اذکار دې هلته کوي بهرحال زنانو دپاره د کور کې چې څومره دننه ځای پټ ځای دومره بهتر دی زنانو دپاره مانځه دپاره یو زنانه راځي صحابیه حضرت ام حمید رضی الله تعالی عنها د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې د الله رسوله صلی الله علیه و وسلم زماړه غواړي زه تا پسې مونځ کومه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته په کور کې مونځ کوه ستا د کور مونځ بهتر دی هغه ځای زما خوښ دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې زنانو مسجد کې مونځونه کړي دي خو دور د تعلیم او د تعلم دور د امن دورو دور د فساد دور نو محترمو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا زنانه د مسجد د مانځه نه منع شوي دي او محترمو بیا مور بی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طبیعت هر خبره په معلومه ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طبیعت په پوهیدا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه طبیعت دی پس خوشاله دی پس خپه دی په دې به ډیره خپوي و چې کله حضرت عمر دغه زنانه منع کړی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي که جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود وي هغه هم دا عمل کو زنانه به منع کولې د مسجد د مانځه نه او ته وی چې کورونو کې مونځونه کوي نو عرض مې دا کو بعض خلک ګوره اعتکاف د پاره زنانه جمعات ته بوزي بعض خلک شته دا د فتنې دور دی دا د فساد دور دی نور بدی خبرو نه وایو چې تفصیلی بیان کوو څه سبق کیږي جمعات کې زنانه اعتکاف ته ناشتي دغه خلک دی الله پوهیږي چې جمعات ته مانځل زنانه بوزي او جمعات ته مانځل اعتکاف له زنانه بوزي دا دی الله پوهیږي نو ځکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم منم پکې راغلی دا احادیث مبارکو کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتکاف د پاره خپل خیمه ولګوله بیا یو بیبي وسره خیمه ولګوله بیا بلې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد راوته وی کتل دا خیمه د چا دي ودا جی بیبیانو خپل خیمه لګولې دي یو بل نه سره سیالي کوله دین کې به سیالي کوله کنه نو یوې بیبي چې لګولې و بل وی زم لګوم بل وی زم لګوم د درې بیبیانو لګولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قار شو غصه شو ویا تاسو په دې سره د نیکی اراده لرئ تاسو په دې باندې نیکی ملو شي لره کې خیمه لره کړی په نبی اسلام په خپل هم بازو روایتو کې راځي چې په اکال کې نه ناشته په خپل هم کې نه ناشته بیا دای قضا وی کړی دا بهر حال محترمو د زنانو د لپاره اعتکاف خپل کور دی د نارینو د لپاره اعتکاف مسجد دی د مسجد چې کم حدود دي کم ته چې مون باقی اخوا پیزار ځای وایو دا دې خوا ځای دننه چې کم کې مونځ کوو د دیوال هغه سر دغه سر دې ځای نه واله د هغې پیزار ځای پورې داسې څلور واړه طرفونو ته دې کې چرته هم دې کېناستي شي دغه ځای پورې ګرځېدي شي ته خبره پوهېږې دا لازمي نه ده چې په یو ګوټ کې دګدن نه کینی او بس که ګرمي او که یخني او که هر څه دقل د بناستي نه که ګرمي کېږي او د شپې بار ته راوځي صحن کې هم کېناستي شي خدا ځان له ځای چې دا د یکسویې دپاره وي چې دې په دې مسجد کې ځان له ناستي دقې حال ځای دې ته نور عام خلک نه ورځي چې څوک ځي او څوک راځي د هغوی معمولات خراب کړي
ابھی به ذکر کوي تلاوت به کوي نفلونه به کوي خوب به کوي آرام به کوي ته به هغه خراب کړي ځکه ته بزی راځي اب ولا خراب شي ادي وجه نه ځان لځي ولا پکاري خو حد د جمعات د کم نه کې چې مونږ کېږي د ټولې حد دی د حدود دي د دې نه علاوه بغیر ضرورت نه د دې ځای نه بار ته وتلل د پیزارځای کې خپه کې ښودل بغیر ضرورت نه ادي سره اعتکاف مات شو دې ته سنت مؤکده علی الکفایه اعتکاف ہوئی دا پیغمبر اسلام سنت اعتکاف ته آخری عشره کې نو احتیاط بدا کوي چې بغیر ضرورت نه بار ته نه وځي کوه ته بغیر ضرورت نه اعتکاف مات شدا اعتکاف بدی دوباره کوي روزي بنی سی او بیا ځکه اعتکاف په قضا کوي دغه اعتکاف په قضا کوي محترمو دویم معتکف که څوک نه نو ځان له خوراک ساک راوړي شي وته پته ولګي زمون کور کې 3 بجې مال پېشمنی تیاریږي 2 منټه کم 3 منټه کم درې ول ځان نسی او راوړي دي پېشمنی او بیا دی کو جمعات کې خوري بیا واپس هم کلوخي څوک نه نو واپس مړی شي البته لوخي انځلو د پاره اسید لمبلو د پاره چې بدن یخشي ګرمي شوی دا خوله راغلی دا ادې د پاره به جمعات د حد نه بار ته نه وځي علماء کرامو کې ډیره زیاته ګرمي او دې لامبي نو آخري یو طریقې خودلې ده چې کم ټیم کې دی او دسمات کوي د بشري تقاضا ده او دسمات کوي دا د ضرورت دی دې پر باندې خامخازي نو دغه منډم دنه دې کې بزانو بر اواړي اګه ټیم کې دی او دسمات هم کوي په خبره پويږي نو وخت په زیات په بار نه خرج کی نو داسي لامبل داولو خیر دی اجازت شتا خو بدینه بغیر نه لامبي د بدن د یخولو د پاره البته د ضرورت تراغي غسل لمبل په لازم شو واجب په شو بیا خو لمبل شي خیر دی او زنانو د پاره کمزې د زنانو خاصي د قضیه د اعتکاف زې شو البته دا زنانه چې کوم مشري هغه کور کې کار حواله کولی خبره اتري ضرورت هغه کوي شي یا کوم زنانه کور کې کار کوي نو د کار متعلق ما وي ته اجازه خپل ضرورت دی بل سوکشتنه د کار اعتکاف کې کینی او اعتکاف او خپل کار روزګار هم کوي شي محترمو دا اعتکاف سنت مؤکده دی یو اعتکاف دا سړي چې هغه ته ویل کیږي نفلی اعتکاف د دې سنت اعتکاف ټیم د نن 19 رمضان دی د نن د نور د پریوتونه مخکې زنانه خپل زیتا نارینه مسجد ته ځان برابر رسي ادینه مخکې نور پریوتونه کم سے کم 5-10 منټ مخکې ځان رسول پکار دي عزتمندو کم نارینه اعتکاف تکینی هغوی به یو خو مخکې راځي د شلم رمضان چې شروع کیږي د ماښام نه رمضان شروع کیږي چې دا به اعتکاف ځای ته حاضر شوي او در هغه وخت پورې به د اعتکاف کې ناست دي چې یا میاشت په خپله ویني یا څوک ولږ ګواهي راورسوي چې چا میاشت لیدلې ده به یې د اختر میاشت ولیدلې شوه تر هغې پورې به ناست دي که اختر د میاشتې اطلاع نه راغلی نو سهره پورې به دې ناست دي تر څو پورې چې اطلاع نه راغلی هغې پورې به دې ناست دي او چې کله اطلاع راله بیا پاسېدي شي خو بهتر دا دي سړی د اختر د شپم په اعتکاف کې تېره کړي دا نور هم بهتر دي محترمو معتکف په مسجد کې خوب هم کوي شي ګوره اعتکاف چې دی دا جمعات چې دا د خوب ځای نه دی ګورئ دا خبره یاد ساتئ جمعات د جمعات بجلی د جمعات پکې د جمعات بیټري د جمعات سولر د جمعات اوبه د جمعات ټینکې د جمعات موټر د هر څه دا وقف دی خبره یاد ساتئ دا یاد ساتئ دا د جمعات د استاذ نه دا جمعات د کلي د یو مشر نه دا د هیچ چا نه دا د وقف شیز دی دا د الله دی اوس په دې کې به ته ځان لا استعمال بالکل ځان لا نشي کوي قرآن تلاوت کې 8 घंटे جمعات کې نه بالکل جایز دی خو د ضرورت مطابق به ځان ته پکې ځان ته لایټ دا به لګي
دا نه چې یوازې ناست دی او درې پکې دي لګولي، یا دوه کسان ناست دي او دوه پکې لګېدلي، یو کس ځانه د پکې د غوټې اعلان ناست دي، بل ځانه د پکې د غوټې اعلان ناست دي. نو دا اسراف دی، دا د الله د وقف شوي شیز د استعمال غلط استعمال دی. دې به الله تپوس کوي. علماء کرامو ذکر کړي چې جومات اوبه نه دي، اوبه دا بهتر دا چې د کلي خلک د دې باندې چردام هم نه کوي، بهتر دا دي. ورنه خیر دی کوي کی کور ته وړل خو وروسته خبره ده، د جومات چیز استعمالول خو وروسته خبره ده. نو عرض مې دا کوم متکب د پاره جومات کې چونکې اوده کېږي نو جایز دي، ولا عام خلکو له جایز نه دي، عام خلکو له جایز نه دي، بالکل منع دي. دا داسې دی لکه چې دی د وقف شیز دی استعمالی دا ایجاد نه بغیر، یا به دی ایجاد دا ټول خلک ورکوي یا ته دا جومات دا سیز استعمال که بیا به صحیح، خدا وقف دی نو د دې ایجاد هم څوک نشي ورکولی. ځکه دا یو کس خو نه چې ایجاد ورکړي، دا خو په دې کې دا کټي کړی د یو کس چنده مې بیا به سره سکے، په دې کې به د کاټلنګ یو کس یا هم پکې چنده ورکړی سره به سکے. محترم عرض مې دا کو چې یو خو دې خبر نه ځان وساتو، بغیر د اعتکاف متکفینو نه علاوه دوی په جومات کې ایساریږي نه، د تلاوت د سبق د نفل او د تلاوت او د ذکر نه بغیر دې نه بیا نه ایساریږي. که انسان ایساریږي اسم ناستی خیر دی، مراقبه کوي ځان سره احتساب کوي خیر دی، کو خبرې کوي نو بار ته ودل پکار دي، که اوده کېږي نو د اوده کېدو زیاده نه دی. محترمو عرض مې دا کوم متکب به اوده کېږي جومات کې، خو د ضرورت مطابق په ځان ته هر څه برابروي. داسې نه چې شپږ اته کټونه راوړي یو لوی جومات غونډ د هغې نه اجره جوړه کړي، نو داسې به نه کوي. بلاش بسترې راوړي داسې به نه کوي. محترمو بلا لوښي راوړي د کمرې غونډ لوښي جومات ته راوړي، د ضرورت مطابق لوښي بستره که کټ راوړي هم راوړي شي، سمنه نه دي چې خامخا کټ په پاستري او کټ په ښکته وي کټ په بره دا لازمي نه دي. البته د جومات کې رحیلونه وي، قرآن شریفونه دي لاندې پراته دي، سړی بره ملاست نو ادب دا سړی لاندې سملي، دې وجې نه خلک کټ الټه کوي سملي پکې، دا دغه د وجې نه کوي. ګناه نه ده چې کټ داسي، خو که لاندې قرآن شریفونه څوک نږدي بالکل چوت دی پکې سملي، هېڅ خبره نشته. زنانه هم دغسې کوي شي په کور کې هر څنګه سملي، په کټ ښکته یو که بره یي. محترمو مونږ تاسو دې خبرو خیال وساتو او اعتکاف اجر او ثواب احادیث مبارکو کې راځي. کم کس د یوې شپې اعتکاف وکړي، الله رب العزت دته د جهنم په منځ کې 3 خندقه فاصله راولي. څومره؟ 3 خندقه. د یو خندق فاصله احادیث مبارکو کې راځي چې دا د ځمکې نه د اسمانه پورې څومره فاصله ده، دومره د یو خندق فاصله ده. دا د یوې شپې اعتکاف دی او هغه عام اعتکاف دی چې بیا د رمضان اعتکاف دی خو ډېر لوی اجر دی. محترم حدیث مبارکو کې راځي، روایتو کې راځي چې کوم دا اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایه دی، که یو قسم اعتکاف اونکو غون خلق ګناهګار دي، د کلی علاقې غون خلق ګناهګار دي. که یو قسم کېناسته د غونډو غاړه اخلاص کړله، الله رب العزت تاسو ته اعتکاف په صحیح طریقه باندې مرګو ته ناس توفیق را نصیب کړي. اعتکاف دپاره بهتره خبره دا ده چې عاقل کس کینی، پوهه کس کینی، چې په خبره پوهېږي، په احساس هم وسري. دا نه چې یو لیونی غونډه کې کس راولي او کینې چوپ په 11 میاشتې هغه نه مونځ کړي، نه نفل کړي، نه په روژه کې، نه په بغیر رمضانه، هغه بیا سره پاسې ناست په موبایل کې پبجي کوي دننه اعتکاف په ځای کې. داسې ده که نه؟ اکثر بعضې خلک ګوره اعتکاف نه چې راوځي وایي ما دومره میسیجونه کړي دي، ما دومره پریپایر کړی دی. نو صاحب دا د عبادت ځای دی، په دې کې دنیایي شیزونه نه کوو. قرآن تلاوت کوي شي، دینی کتابونه کتلی شي، اخبار به نه ګوري، دارنګې کہانې به هسې عامې فضول کہانې چې دي دا به نه ګوري. جومات کې به فضول خبرې دنیایي خبرې به بالکل نه کوي، به د دین خبرې څه زده کوي، فضایل اعمال زده کوي، احادیث زده کوي، مسائل زده کوي، مونځ زده کوي، تلاوت زده کوي، د قاري ته کینی بالکل جایز دي. کوم ځای کې ورته کینی د جومات په حد کې بالکل جایز دي. یو خبره یاد ساتئ، جومات کمره دا د حد نه باري ښه، جومات کمره د جومات د حد نه بار ده، دا په جومات کې نه د حسابه، دا به دې حکم په جومات کې نه راځي. که سړی جمع ته ودرېږي دغه دننه ودرېږي جمع کوم نو جومات اجر ورته نه میلاویږي، د جمع اجر به میلاو شي جمع،
خو جماعت اجر نه ملایږي مسجد کې چې کوم اجر دی کمره ګوره جماعت نه باري الله پاک دې موږ تاسو ته عمل لا نصیب کړي سم مسائل مه ترازی باقاعده تپوس کوي ټولې خبرې سړی په لګ ټیم کې نشي کوي د زنانو ته مسائل راځي یا نارینو ته نو هغه تپوس کوي الله پاک دې عمل لا نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین رب زم ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي رب دا څومره مرګرو پړ کې ارادي کړي د اعتکاف د پاره رب دا وی د ارادي په وادو باندې بدل کې رب عملی جامو ته ورواچه د کلی لوی وړو ته د اعتکاف توفیق ور نصیب کړي رب موټول ته متکفینو د خدمت توفیق را نصیب کړي کم سے کم د نفلی اعتکاف توفیق به را نصیب کړي رب زموږ دنیا او آخرت خسته کړي رب د کلی کې اتفاق راولي اتحاد راولي جنگ جګړو دا ټول کلی محفوظ وساتي د کلی مشران دي ټول رب ډیر قدردان دي ډیر عزتمند دي ټول رب ټول خوشاله نصیب کړي رب ټول د غمونو مشکلاتونو پریشانونو محفوظ وساتي د کلی دا کلی والا ټول د مسجد خدمت کوي د جماعت د یو چیز خیال ساتي رب تی د کورونو خیال ساتي رب ستاسو جماعت په کورونو د ستاسو جماعت په سيزونو خپکیږي رب تی د کورونو حفاظت نصیب کړي تی د عزتونو حفاظت نصیب کړي رب څوک جماعتونو ته نقصان نه سي د جماعتونو دشمنان دي د علماو دشمنان دي رب د مدارس دشمنان دي رب ته هدایت نصیب کړي رب هدایت نصیب کړي نه ازلی بدبختی رب په خپل تور باندې وخه رب په خپل تور باندې وخه رب ټول مسلمانانو ته د حیا او د عزت رب زندگی نصیب کړي مال د حلال را نصیب کړي د حرام نه مو ساتي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین